نن چې مونږ ټوله دنیا کې ذلیل په نظر راځو، نن مسلمان والا او ټکول په هر ځای کې خوري، د دې شاته سبب د الله کتاب ته شاده، د الله کتاب مونږ پرېښود، پیغمبر والا ژوند هم پرېښود. نن کافر په مونږ خپې دروي، نن مونږ د کافر د لاسه د ذلت ژوند تېرو، نن مونږ د هغې د غلامۍ ژوند تېرو. یا یو دورو چې مسلمان په دنیا حاویو، د مسلمان روب په ټول کافر باندې پروتو، د دنیا په یو ګوټ کې اچھا د مسلمان خلاف بغاوت نشو کولی. یو عیسائی بادشاہ یو سڑے گرفتار کو آواز سے کو چې اوس تستا محمد راشي، ما د ستا د عثمان اخلاص کی آواز کا خپل محمد تا، نعوذ بالله چې راشي تا ما اخلاص کی. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دا دور بادشاہان هم غیرتونو، زمونږ د بادشاہانو پشان بزدله بې ایمان او بې غیرت نه وو، د غیرت نه ډکو، د دین نه ډکو، د ایمان نه ډکو، هغې به په دین ځان قربانو، په دین به ځان وجو. څومره جذبه ده. آواز خبر رالی وقت چې یو عیسائی بادشاہ چیلنج ورکړی، تر هغې پورې جنګېدو تر څو چې دا عیسائی بادشاہ په زنځیرونو کلک تړلی نو، بیا یې راوستو، ویې تړو خپلې مخې ته، وایي تا آواز کړو چې د محمد دې راشي صلی الله علیه وسلم، تا دې ما نه خلاص کی، تا غونته کې سپي ته مونږ خپل پیغمبر نه پرېږدو. نن د پیغمبر علیه السلام غلام صلاح الدین ایوبي ستا مخې ته ولاړ دی، هغه تا نه تپوس کوي چې تا د هغه امتي څنګه نیولی. نن تا نه د محمد صلی الله علیه وسلم یو ادنا غلام تپوس کوي، نن ته د هغه پنجې لرالی، د هغه نه ځان نشي خلاصولی. دنیا کې ټوله دنیا کې مسلمان د عزت او د کامیابۍ ژوند تیر کړو، تر څو چې مسلمان سره قرآن و، تر څو چې مسلمان سره محمد صلی الله علیه وسلم والا زندگی وه. او الله رب العزت فرمای فبذلک فلیفرحوا، دا دواړه نعمتونه درته ملاو شو، بس په دې پکار ده چې خوشحالي وشي. دا اصل د خوشحالی سبب دی. ولی هو خیر مما یجمعون. الله فرمای که دا تاسو سره دنیا کې څوک صدر صاحب دی، څوک وزیر صاحب دی، چا سره مال دی، چا سره بنگلی دی، چا سره عہدی دی، چا سره د ټولي دنیا نعمتونه دي، ټولي دنیا او د ټولي دنیا مهارتونه ورسره دي، الله فرمای دا ټوله دنیا یو طرف ته، دا نعمت بل طرف ته. چې چا الله قرآن کریم ورکو، چا الله د محمد علیه السلام د اتباع ژوند ورکو، د محمد علیه السلام په امت کې پیدا کو، دا هغه د اتباع ژوند ورته نصیب کو. هو خیر مما یجمعون، دا د هغې ټولو نه بهتر دی کوم چې تاسو جمع کړي. ستاسو د دې تمامو مالونو نه قرآن کریم بهتر دی، د محمد علیه السلام والا زندگی بهتره ده. مارس کو چې الله رب العزت مونږ او تاسو سره یو ډیر لوی عظیم احسانونه، دوه احسان را کړي، یو قرآن کریم را کړي، بلې مونږ تاسو ته محمد رسول الله را کړي. مونږ تاسو په هغې امت کې یو، د هغې امت کې یو چې زمونږ او تاسو د دې امت د قرآن سره تعلق دومره مضبوط پکار دی چې تاسو ټول امت، دا امت په نورو انبیا علیهم السلام د طرفه گواهانی، قیامت کې به انبیا علیهم السلام راشي، اب پیشي چې تاسو د خپل قوم ته دعوت ورکړو، هغې به وایي الله او تا مونږ دعوت ورکړو، پیغام هم رسولو، قوم به انکار وکړي، د گواهۍ دپاره به امت محمدي صلی الله علیه وسلم را مخامخ شي، الله په حضور کې به گواهي ورکړي چې الله دی انبیا علیهم السلام، دی نوح علیه السلام، دی موسی علیه السلام، دی شیس علیه السلام، دی ادریس علیه السلام، دی ابراهیم علیه السلام، دی ټولو انبیاء دی خپلو قومونو ته ستا پیغام رسولو، ستا دعوت رسولو، دی قوم دا قوم تا طرف ته رابللو، اتباع سنت طرف ته رابللو، دی قوم نه منلی، قوم به انکار وکړي چې دا خو هغه وخت موجود نو، دا خو موږ نه وروسته راغلي، دوی په موږ ګواهان څنګه دي؟ هغې به وایي الله موږ ګواهان د دې نه یو چې تا موږ له خپل کتاب کې خبر را کړو، قرآن کریم کې خبر ملاو شو چې ابراهیم علیه السلام نمرود ته دعوت ورکړو، قوم ته دعوت ورکړو، قرآن کې دې خبر کړو چې موږ نوح علیه السلام لېږلی، خپل قوم ته 900 کاله دعوت کړی، قرآن کې دې خبر را کړو چې موسی علیه السلام فرعون او د هغه قوم ته راغلی، قرآن کې دې خبر را کړو چې شیس علیه السلام راغلی، ادریس علیه السلام راغلی، ایوب علیه السلام راغلی، یوسف علیه السلام راغلی، د دې د دعوت خواري او محنت کړی، بل قوم الله طرف ته رابللی، د الله پیغام دې قوم ته وړاندې کړی. الله مونږ ستا د کتاب نه لګیا، تا مونږ ته په دنیا کې په خپل کتاب کې دا بیان کړو. ما وختي سوچ کو ملګرو ته وی چې کم خلق د قرآن نه دي خبر، د قرآن ناظرم نه ورځي، د قرآن د تعلیم نه ځان خبر نه کو، دی به قیامت کې دا ګوي څنګه ورکړي چې ستا کتاب کې دا بیان شو.
تا موږ خپل کتاب کې بیان کړو د دې نه معلومیږي چې د دې امت مضبوط تعلق د قرآن سره پکار دی د قرآن علوم دی له پکار دی په قرآن باندې پوهه پکار ده د قرآن سره دومره تعلق پکار دی ځکه دا امت گواه دی د دې قرآن د علومو د وجې د دې قرآن د بیان د وجې نه به قیامت کې د الله په حضور کې گوی کوي د انبیاء علیهم السلام په ملګرتیا کې